सूरत अनफाल आयात नंबर 88। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौला किताबुम मिनल्लाहि सबक़ लमस्सकुम फीमा अख़ज़्तुम अज़ाबुन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मख के आयात करीमा के आयताब जिक्र शो पाखस्तो द फिदिये बांधे द कैदियानो द बदर द आयात करीमा ततिम्मा द आग आयताब दा चिकम पा मख के आयात के जिक्र होशो। दोयम दा चे दे आयात करीमा के जवाब दे यव सवाल दा पैदा कीगी कि हर कला फिदिया खस्तल द बदर द कैदियानो ना मुनासिब नौ गुनावा न पकार दादे चे ब्याद अल्लाह द तरफ ना सजा नाजिल शवे वै नदी आयात करीमा के जवाब दे कि दा अल्लाह रब्बुल आलमीन द मख के न फैसला न वै शवे नो खामाखा ब सजा नाजिल शवे वै फैसला सजा द फैसले जिक्र रुस्तु को। बहरहाल मख के दर्स के द बदर द कैदियानो मुबारकी दो मशवरे द सहाबे किरामो जिक्र शुए कि द अल्लाह द तरफ ना इख्तियार वर्कड़े शवे हो सहाबो ता कि दुई ते इख्तियार दे कदे कैदियानो न फिदिया अखली और कवचनी दा द्वाड़ा जायज। लेकिन यह बारीक इशारा पक देता वा कि दा अल्लाह रब्बुल आलमीन दा ख़ुदा कि दुई कत्ल ज़िक्र दा अवल मारिका दा दीन इस्लाम के कि दुई कत्ल शी द कुफर अक़ुवत ब ख़त्म शी व नूर काफिरानो बांधे बा रोब राशि। बहरहाल दा अक्सर सहाबा राय द फिदिये वा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम शफ़क़तन द फिदिये मुबारक फैसला वकड़ा। नो ब्या वरपसी द आयात करीमा नाज़िल शो कचरता द अल्लाह रब्बुल आलमीन फैसला न वै शवे द मखकिना नो खामाखा बतासो ता अज़ाब रसेदले हो। अगा फैसला दा अल्लाह सदा फैसला दा दे छे दा अल्लाह हुक्म दा दे सूरत तौबा के बराशी छे तरसो पूरे यो हुक्म नहीं नाजिल शवे नो दा अगा हुक्म खिलाफ वर्जी छे वशी नो आगा जुर्म नहीं आगा गुनाह नहीं नो चूंकि द फिदिये अखस्तो मुबारक के मख के हुक्म नौ नाजिल शवे दा हुक्म नौ रागले च फिदिया खस्तल नारवा च सहाबा फिदिया वाखस्ता दा द हुक्म खिलाफ वर्जी न दा न द दी वजना अजाब न दे नाजिल शवे। दोयम दा चे दा अल्लाह रब्बुल आलमीन फैसला दादा कि माल गनीमत दे उम्मत ता हलाल करे और फिदिया हम यो नौआ यो किस्म द माल गनीमत दे मखकिनी उम्मतुन द पारा माल गनीमत हलाल नौ दी उम्मत द पारा अल्लाह पाक हलाल करे नो द मखकिना पर लौह महफूज की दा कानून मौजूद हो दा फैसला व द अल्लाह शददी उम्मत द पारा माल गनीमत हलाल और फिदिया हम पर माल गनीमत के राजी
نو چې الله حلال وګرځاو نو صحابه چې فدیه اخسته ده چې هغه یو نوع د مال غنیمت ده نو دا سګونا نه ده نو ځکه عذاب نه ده نازل شوی دریم فیصله د الله رب العالمین د بدر د صحابه مبارک د عفو ده د ټولو صحابه شان ډیر اوچت ده بیا کوم صحابه کرام چې د بدر په غزا کې شریک شوي دي هغه ته یو خاص اعزاز حاصل ده هغه ته بدری صحابه وایي دا غوي شان په ټولو صحابه اوچت ده او دغه صحابه مبارک الله حکم د عفو را لګل چې د دې صحابه ټول کوتاهي الله رب العالمین په خپل فضل باندې معاف کړی دی الله فرمای لولا کتاب من الله کچرته نه وای حکم د الله تعالی سبقا چې فیصله شوه ده د مخکنا لمسکم خامخا رسیدلې به تاسو ته فيما وجه د هغه سبان د اخذتم چې تاسو واخسته یعنی چې کوم فدیه تاسو واخسته د قیدیانو نه عذاب عظیم رسیدلې به تاسو ته عذاب لوی بعض روایتو کې راځي نبی رسول الله والسلام فرمایل چې دا الله عذاب راغلی وای دا الله عذاب راغلی وو خو لیکن الله په خپل فضل باندې واپس کړ کچرته دا عذاب نازل شوی وای نو ما سوا د عمر فاروق رضی الله عنه او د سعد بن معاذ رضی الله عنه د دوی نه ما سوا بنور ټول په کې راګر شي ذکر دا غي فیصله د فدیه خستو نه بلکې دا غي فیصله دا و چې دا د قتل شي بهرحال لولا کتاب من الله کې چرته نه وای کتاب من الله حکم دا الله د طرف نه سبقا چې مخکې فیصله شوه دی لمسکم خامخا رسیدلې به تاسو ته فيما اخذتم فيما پهغه مال کې پهغه فدیه کې اخذتم چې تاسو واخسته د بدر د قیدیانو نه رسیدلې به تاسو ته عذاب عظیم عذاب لوی د فدیه حکم چې وشو په دغه قیدیانو کې د نبی رسول الله ترهم عباس رضی الله عنه عباس رضی الله عنه د مخکې ایمان راوړل خو ایمان یې پټ ساتل او د بدر جنگ ته چراغ نو دا د مکی کافرانو مجبور کړو مخکې تفصیل تیر شوی دی چې بعض کسان خیرخواهان او د مسلمانانو او بعض ایمان راوړل په پټه باندې د مکی کافرانو پاغي باندې شک چې دا د مسلمانانو ملګری دي یا مسلمانان دي نو هغه مجبور کړی چې تاسو بخامه خاصه نو عباس رضی الله عنه هم قدوی کړو بیا په قیدیانو کې راغی نبی رسول الله ورته فرمایل فدیه ورکا خپل فدیه به ورکه او تاسو سره دوه وريرونه راغلي طالب او عقیل داغه فدیه به ورکه نو ورته فرمایل ما سره خو سنشتا نبی علیہ السلام ورته فرمایل ولې نشتا کله چې مکی مکرمین راتلې جنگ تا نو تا خپل کور والا ام الفضل تا هغه ته تاسو سونا ورکړه چې دا د ځان سره وساته عباس رضی الله عنه ډیر تعجب چې هغه په ما د شپې په تنهایی کې ورکړې و چې زما او د کور والا نما سوا او د الله نما سوا بل هیڅ غلط نه او نه ما چا تداویر تا ته دې څنګه پته ولګید نو پوه شو چې واقعي دا پیغمبر دی په حق مخکې پټ ایمان راوړل زمون پیغمبرم ته خبر نه لیکن دغه وخت کې بالکل یقین راغی چې واقعي دا رښتونه پیغمبر دی او دا الله خبر ورکړی دی د وحی په ذریعہ باندې بیا
د اسلام چې ښکارا کړه ده نو د فتح مکې نه مخکې ښکارا کړه او به هجرت مکه مدینه منوره ته خلاره کې نبی رسول سلام او صحابه کرام ور سره ملګری شو چې هغه فتح د مکې ته روانو نو دوی ور سره بیا لار کې ملګری شو واپس لاړه مکې مکرمه عباس رضی الله عنه تعالی لوی شان ور کړه او ډیر خيار د نبی علیہ السلام نه 2 کاله مشر ندنه یو ځل تاسو شو چې ته مشره ک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ورته جواب کو فرمایله هو اکبر مني وانا اصن منه هغه زمانه لوی ده خو زه په عمر کې زیات یم معنا دا ده چې دا شان ډیر اوچت ده عمر کې اگر کزه زیات یم هو اکبر مني هغه زمانه ډیر لوی ده او زوی عبد الله ابن عباس هغه تم الله پاک لوی شان ورکړه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه چې نبی علیہ السلام وفات کېدو 14 کال عمر و ډیر وړو کې لیکن نبی علیہ السلام ورته دعا کړې و اللهم فقهه فی الدین اللهم علمه فی الدین په دین کې پوهه ورکړي عبد الله ابن عباس نو الله پاک دومره پوهه ورکړي ده چې عمر فاروق خلیفہ لوی لوی مشران صحابه موجودو لیکن مشیر خاص عبد الله ابن عباس مقرر کړه چې دا ډیر خيار بعض صحابه او مشرانو اعتراض هم کو چې مشران صحابه شته ده او د کشر ده د مشیر خاص مقرر کړه لیکن ورته فرمایل چې د علم ډیر لوی ده د تعالی لوی پویا ور کړی ده عبد الله ابن عباس احلم الناس اعلم الناس فخلقو کې پویا صحابي عبد الله ابن عباس افصح الناس وجبه کې ډیر فصیح او د شکل او صورت نم ډیر خپل او ډیر لوړ دنګ خط الله پاک ور کړی بهرحال فرمای لمسکم خاما خار سیدل به تاسو ته فيما فهبا سکی اخذتم چې واخست تاسو فدیا د کافرانو نه رسیدل به تاسو ته عذاب عظیم عذاب لوی فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا الله فرمای فکلوا خری تاسو مما دهغنا غنمتم چې تاسو حاصل ک په مال غنیمت کې حلالا طیبا کله چې صحابه او فدیه واخستا بیا داغه نرستو عتاب نازل شو زورن راغله پایاتونو نو بعض صحابه او بیا داغه نفرت کو داغه استعمال مناسب نه غنا نو الله دا آیات نازل کړي چې نه دا مال غنیمت ته دا تاسو ته حلال ده فکلوا الله فرمای خری تاسو مما دهغنا غنمتم چې حاصل کتا سو په مال غنیمت سره حلالا طیبا خری هغه حلال طیبا پاکیزه واتقوا الله ويرکوي الله تعالی نا ان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی بخنا کون کې او رحم کون کې ده د مال غنیمت مبارک په تفصيلات مخ کې ډېر شو لیکن د قیدیانو مبارک چې کوم کافران په قید او بند کې راشي داغه څه حکم داغه تفصیل لعنت مکمل شوه دلته خو معلومه شو چې فدیه اخستل جائز دي او وجل هم جائز دي خو لیکن وجل بهتر دي لیکن سورۃ محمد کې الله فرمایلی د شپږشتمه پارک اذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء الله فرمایي چې کله دا کافران تاسو سره په میدان جنگ کې مخامخ شي نو سټونه یو وهي حتى اذا اثخنتموهم تر دې پورې چې تاسو دا غي وینه تویا کوي او بیا چې کم کافران په قید کې راشي نو فشد الوثاق مضبوطی وتړی فاما منا بعد واما فداء یا بیا
فدیه واخلي او آزاد کړي او یادا چې بغیر د فدیه نه بغیر د عوض اخستونه احسانا آزاد کړي. نو ائمه ثلاثه امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل هغه فرمایي چې کم کافران په قید کې راشي نو دا هغه قتلم جایز ده چې حاکم مناسب ګڼي او دا هغه نه فدیه خستلم جایز دي او تبادلم جایز ده چې مسلمانان قیدیان پر آزاد او دا هم جایز دي چې بغیر د فدیه نه آزاد شي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې بغیر د فدیه نه خو کافران بالکل نه آزاد دي، البته تبادله کول دام جایز دي او فدیه په هغه وخت کې اخستل جایز دي چې کله ضرورت وي، چې کله د مسلمانانو ضرورت وي مال ته نو فدیه اخستل جایز دي، کني فدیه اخستل جایز نه دي. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې اول کې د بدر قیدیان چراغ نو دا آیات نازل شو چې فدیه اخستل دا بهتر نه و، دا دې د پاره چې د کافرانو قوت ختم شي، بیا چې کله اسلام ته غلبه حاصله شي نو بیا د سورته محمد آیات نازل شو نو الته بیا دا حکم ده کتا سوی احسانا آزادوي هم جایز دي او که فدیه اخلي نو هم جایز دي. بیا د فدیه اخستو دو صورتونه دي، یو دا چې تبادله وشي مجاهدین پیرا آزاد شي او بل دا چې د دوی نه نقد رقم واخسته شي او آزاد شي. ائمه ثلاثه د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما داغه د دې قول نه استدلال کوي، لیکن امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې اصل کې د سورته انفال دا آیات دا منسوخ ده او د سورته محمد آیات ورته ناسخ ده. دا ائمه ثلاثه وايي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي د سورته محمد آیات منسوخ ده دا ناسخ ده، ځکه چې دلته الله پاک مخکې آیات کې یو بل حکم ذکر کړ فشرد بهم من خلفهم، دا کافرانو ته داسې سزا ورکړي په میدان جنگ کې چې د نورو کافرو د پاره عبرت وګرځي، چې هغه خبر شي بیا هغه کفر ونه کړي یا د مسلمانانو مقابله ترانه شي. او بل دا آیات ناسخ ده چې الله فرمایي فقتلوا المشرکین حيث وجدتموهم، کافر چې کوم ځای کې لاندې کوي تاسو په میدان جنگ کې نو قتل کړئ. هغه فرمایي دا آیات ناسخ ده دا هغه آیات د پاره چې په سورته محمد کې نازل ده. بهر حال تطبیق دا ده په سیر کبیر کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قول نقل ده چې د مسلمانانو حالات ته به قتل شي، کچر تدا سو چې د کفر شان او شوکت ډیرو هغه په غرور کې نو چې کوم قیدیان راشي قتل کوي دې د پاره چې دا هغه قوت مات شي او هغه ويري او کچرتا دا هغه قوت نه کمزوري وي نو بیا دا صورت کې کچرتا تبادله وي نو هم جائز ده، او کله مسلمانانو فدیه اخستو ته ضرورت وي نو دا هم جائز ده. بهر حال بیا ګوري دوباره لولا کتاب من الله، لولا کتاب کچرتا نو حکم د الله تعالی، لولا کتاب من الله کچرتا نو حکم د الله تعالی سبق لمسکم، سبق چې مخکې فیصله شوه دی لمسکم خامہ خارسیدل به تاسو ته فيما اخذتم فهغه سکی یا په وجه د هغه س اخذتم چې اخذته تاسو، اخذته د تاسو فدیه یا اخذته تاسو مال په صورت د فدیه کې د کافرانو رسیدل به تاسو ته عذاب عظیم، عذاب لوی. فکلوا الله فرمای خوري تاسو مما دهغنا غنمتم چې تاسو حاصل کړه
مال غنیمت سرا یا حاصل کړه تاسو چې هغه مال غنیمت ته حلالا حلال طیبا پاکیزا واتقوا الله يرجو اذا الله تعالی نا ان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی بخنا کون کے اور رحم کون کے دے واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.